د قیامت په ورځ به اول حساب د دې عمل په باره کې د نبی پاک د فرمان مطابق د هغه انسان په اسلام کې هیڅ حصه نشته دی چې هغه د مونځ ضایع کوونکی وي. دې عمل ته د دین ستن ویلی شوې ده. صحابه کرامو به د یو عمل پرېښودل هم کفر نه ګڼل غیر د مانځه نه. د نبی پاک په یو حدیث کې 15 وعیده د مونځ په ضایع کولو باندې ذکر دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه انسان چې مونځ ضایع کوي نو تمحى البرکة من عمره، د هغه د عمر نه به یو برکت لرې شي. دویم د نیکۍ اثرات به د هغه د مخ نه لرې کړی شي. دریم هر عمل چې هغه کوي الله تعالی به هغه لره په هغې عمل باندې اجر نه ورکوي. څلورم د هغه دعا به نه قبلیږي، لا یرفع له دعاء الى السماء. پنځم د نیکانو خلکو د مسلمانانو په دعاګانو کې به د هغه دپاره حصه نه وي. شپږم دله چې مرګ راځي نو په ذلت او رسوایۍ کې به راځي. اووم دله چې مرګ راځي نو په حالت د تنده کې به راځي. ولو سقیه بحار الدنیا ما رویه من عطشي، اگر که د دنیا دا سمندرونه وڅکي نو د تنده به ماته نشي. اتم کله چې دی په قبر کې کېښودلی شي نو دا قبر به پې دومره راتنګ شي چې یوه پوښتۍ به په بله کې ننوځي. نهم دا قبر به ورته د سکروټو نه ډک شي، د اور نه به ډک شي او په هغه سکروټو باندې او په هغه اور باندې به دا فرښتې اړی او راړی. لسم په قبر کې او په ده باندې یو مار مسلط شي چې د هغه سترګې به د اوری او نوکان به د اوسپنې او د هر یو نوک اوږدوالی به د یوې ورځې د مسافت په مقدار باندې. او دا به د دې مونځ ضایع کوونکي څه خبرې کوي او وایي به چې زه به تا د سحر د مونځ په ضایع کولو تر ماسپښینه وهم او د ماسپښین د مونځ په ضایع کولو به دې تر مازدیګره وهم او د مازدیګر د مونځ په ضایع کولو به دې تر ماښامه وهم او د ماښام مونځ په ضایع کولو به دې تر ماسخوتنه وهم. او چې کله دا انسان د قبر نه راپاڅي د قیامت په ورځ باندې نو 3 سزاګانې به ورته الله تعالی نورې ورکوي. فشدت الحساب، د ده څه به حساب کتاب ډېر سخت وي په نسبت د نورو ګناهګارانو. دویم وسخط الرب، د ده نه به الله تعالی ډېر ناراضه وي په نسبت د نورو ګناهګارانو. او دریم دا چې اور ته به دا داخل کړی شي ودخول النار.